موږ له حکومت نه انصاف غواړو او زموږ چې کوم اصلي مجرم دی هغه دې اوس ګیر شي. هغه څنګه ملیشیا تښتېده په 2 غنټو کې؟ هغه دونه ویزه څنګه جوړه کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو ملګرو، تاسو په خیر خیریت سره یو وار بیا عمرزو کې علي جان کلی کې موجود یو هغه خاندان سره کوم کې چې په دې دنیا کې هغوی قیامت ولیدو. د هغوی 3 ځوانان د کور چې دي هغه قتل کړي شو. یو جابر، یو ظالم خان د لاسه. ډېر 2 کسان خو گرفتار دي، خو چې کوم اصلي مجرم دی نو هغه گرفتارول دي او د هغې کې بس تاسو مرسته ډېره ضروري. موږ سره دلته ملګري راغلي دي، یو د هنګونه بل کوهاټ نه. دوی سره به خبرې اترې کوو او دوی سره به خبرې اترې کوو. امجي سره به هم خبرې کوو. غړومبې دوی سره خبرې کوم. ورور تاسو ډېره مننه، تاسو راغلئ د خاندان نه. بس الله یې تاسو عزت وکړي محبوب چې تاسو کومه کارکردګي وکړله او کومه غم وکړله، هغه بس تاسو ته الله اجر درکړي. او دې خوانانو ته موږ خوانان نه شو ویلی، خوانانو ته ویلی دو ته موږ کاپیران وایو. ویلی چې داسې په ظلم سره په کاپیرو سره نه کېږي لکه کوم ظلم دو سره وشول، وړو ماشومانو سره وشول. انشاءالله چې کومه څه خبره وي، څه کیسه وي، انشاءالله د ماشومانو سره به کومه رسمي منډه تړه مو وایو. انشاءالله هر شي ته به موږ ته بیدار وو. څه خبره، څه کیسه وي، که احتجاج وي، که نوره څه منډه تړه، انشاءالله دې سره هر خبرې ته موږ تیار یو. انشاءالله زنده‌باد. ډېر مننه قدوس صاحب، تاسو هم ډېر مننه، تاسو هم راغلئ. امجي تاسو سره خبرې کوم، خو د قدوس صاحب سره خبرې کوم. امجي تاسو راته ووایئ، تاسو راغلئ د هغه ځای نه، دوی سره خپله اړخه چې مدد کوئ تاسو هغه به هم کوئ. خو څنګه خبر شوې؟ بل دا چې څه ویل غواړئ چې کتونکي دي؟ زه غواړم چې زموږ څونه کتونکي دي چې هغه دې خاندان سره ودرېږي، دوی سره مدد وکړي، هر قسم مدد چې وي چې هغه دې سره وکړي. دا واقعي باره کې موږ اخبار کې یا ټي وي باندې لږ ډېر د هغه د ویډیوګانې دغې مو کتلي وو، چونکې بس اخبار یې هغه خو داسې سړی پړو کې هغه دغې په ټایم به راته یعنې درد خو ډېر محسوس شو. یعنې هغه ورځ یا 2-3 ورځې ډېر ډسټرب وو. خو موږ چونکې کوهاټ سره تعلق ساتو نو بیا دا ملګری مې دوبۍ نه راغلو، د ما سره دوبۍ نه هم کنټیکټ کړی چېرې دو ته به ځو. نو بس دا اوس د لاس څو ورځې کېږي چې راغلی او دته مېلمانه تلو. نو خدای موږ ته مکار وکړه، موږ راغلو. او دا امجي چې موږ ته کوم بیان وکړلو نو دا خو لکه زه خو خپل الفاظو کې دا بیانوای نه شه چې یاره دا دې ته موږ څه غیر کړو چې دا څه هغه شی ده. دا خو داسې خو دی په دا شته دنیا کې هم یعنې ظلم کېږي به دنیا کې. خو داسې ظلم خو ما چېرته نه ده کتلی چې یو 3 ځوانان یو مور ته تپه هغه باندې سپین په هغه باندې څملی که نه. نو موږ د حکومت ته خواست کوو، زه د ډي پي او صاحب ته او ډي آی جي صاحب ته هم د آی جي پي صاحب ته دا کوم چې دې سره د فل هغه وشي د قانوني هغه چې دا کوم مرکزي ملزم د نادر خان دا د گرفتار کړل شي زر تر زره او دا د قانوني هغه مطابق خپل هغه ته ورسي انجام ته. نو موږ د سره هر قسم ته هغه ته موږ تیار یو. ډاکټر حبیب صاحب را سره دی، هغوی سره به خبرې اترې کوو. او ډاکټر حبیب صاحب المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز پېښور ډایرکټر دی، دلته راغلی دی. او دلته چې کومه یو ماشومه ده 9م کلاس کې ده چې 10مو کې، نو ډاکټر صاحب همدغې لپاره راغلی و چې د دې ماشومانو تعلیم حوالې سره څه وي نو هغه به زه کوم سر ته به رسوم. باقي د هغې ماشومې یا چې کوم ماشومان 10م پاس کړي نو ډاکټر صاحب د هغې ذمواري. ډاکټر صاحب اول خو سره ډېر زیاته مننه کوو. ډېر زیاته مننه زموږ د میډیا کوم ملګري چې دي محبوب علي صاحب او باسط، د دواړو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ یې دې ځای ته راوستو. خو خاص کر د کومه ماشومه چې وه د هغې هغه جړا زما اوس هم نه هېرېږي. ما ته مخامخ ناسته ده ښکلا دې چې هغه کله غړومبۍ جړا کړې ده نو هغه زموږ په کور کې هر ماښام په دې باندې موږ لګیا یو. زما ماشومان هم لګیا کېږي او لکه اوس لکه هغه وخت کې ما خپل ځان باندې لکه کنټرول نه شو کولی. زما کور والا هم جړل، ما هم جړل، لکه دې ماشومې ته چې زه ګورم. زما ډه دا غواړي چې زما څونه وس کېږي انشاءالله موږ به کوو. ځکه د هغې وجه دا ده چې هغې خو لاړل، الله دې هغې ته مغفرت نصیب کړي. اوس دا پاتې ماشومان چې دي په دې باندې ښه تعلیم ورکول دي، دا مصروفه کول دي. امجي چې د دې د صحت خیال ساتل دي، د ډاکټر د هسپتال. انشاءالله زما دا کومه ماشومه چې په 9م کې ده په دې باندې به زه
لسم نه پس په کورس د هغې جاب کول، په هغې باندې کورس کول، په هغې ته څونه خرچه کېږي، دا به المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کوي. د مرګ او ژوند پته نه لګي. د دې وجې نه محبوب علي تاسو هم ګواه اوسئ، باسط علي تاسو هم ګواه اوسئ. ما خپل ماشوم هم راوستی دی، که چېرته زه نه یم چې دا دې ته یاد وي چې په دې ماشومه څونه خرچه کېږي، دا به پرې موږ کوو. بیا د هغې نه علاوه که بیا نور هم ماشومان وي، ځکه چې واړه ماشومان زما داسې ارګنایزیشن نشته. البته کم چې کم ماشومان لسمو کې که د دې یا د دې داسې رشته داري او هغه داسې ټریننګ کول غواړي، نو ما له دې سبا نه راولي چې میټرک یې کړی، زه به پرې پراپر 2 کاله ټریننګ وکړم. خو ما سره به دا یو لیکل کوي چې هغه به د خپلې تنخواه نیمه صدي ته ورکړي، چې څوک تیار عادي راشي. ځکه دا سپورټ کول دي، ځکه د دې کور روان دی. دا به خلک به راځي، دې موږ په سوال نه عادت کوو، دی به په خپلو خپو ودرو. او زما چې زموږ څونه خلک زما دا خبرې وړي، هغې له هم په کار دا دي چې لکه د دې کور روان دی، که مدد کوئ نو تاسو راشئ، د دې ښکلو ښکلو ماشومانو سره تاسو مدد هم وکئ، دلته راشئ. که معاشي لحاظ سره، پیسو لحاظ سره کولی شئ، نور څه کولی شئ. په کار دا ځکه چې زموږ د ټولو کورونه آباد دي، کور د دې وران دی. زه دا سوچ کوم چې هر ماښام به اماجي دا ماشومان به چا ته اواز کوي چې زما پلار څه شو، دوی به د چا سره سمولي، دوی به د چا نه تپوس کوي. نو په کار دا چې مونږ لا راشو دلته صرف د دعوو باندې کار نه کېږي، عملي مونږ له کار په کار دی. چې صرف اعلانونه مونږ کوو او مونږ بیا غیب شو، په دې کار نه کېږي. لکه څنګه چې دا ملګري راغلي، زه راغلی، ریټن پام کې په سټامپ پیپر به کوو چې یاره موږ د دې ماشومانو سره لکه تاسو دې ماشومې ته وګورئ، دا زما اولاد شي، زما دقسې لور د اقرا نوم ده. زه چې ماښام هغې ته وګورم ما ته دا رایاده شي، زه به هغه اقرا هم راولم چې دا ویني. دې او هغې کې بالکل فرق نشته. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. کتونکو موږ سره دلته ښکلا موجوده، ښکلا سره خبرې کوو. ښکلا زویه سبق وایې که نه؟ دې خو وګوره که نه هغې کاکا ته وګوره، دې کاکا ته څه ویل غواړئ؟ حکومت ته څه وایې؟ خلکو ته څه وایې؟ موږ له حکومت نه انصاف غواړو، او زموږ چې کوم اصلي مجرم دی هغه دې اوس ګیر شي. هغه څنګه ملیشیا تښتېده په 2 غنټو کې؟ هغه دونه ویزه څنګه جوړه کړه؟ پاسپورټ یې څنګه جوړ کړو چې اوس هغه ملیشیا کې دی؟ دا سوال دی د دې ښکلا چې هغه څنګه ملیشیا ته لاړه، او یو ذرایع خو دا هم وایي چې انګلینډ ته تللی دی. بهرحال هر ځای کې چې دی د حکومت ذمهواري ده، د حکومت لکه ریاست په مثال د مور وي، او د دغه مور ذمهواري ده چې د دې بچو خیال وساتي او دغه مجرم راولي، دغه له قرار واقعي سزا ورکړي. امجي را سره موجوده ده، امجي سره خبرې اترې کوو. امجي ملګري راغلي دي د کوهاټ هنګو، ډاکټر صاحب راغلی دی، څه ویل غواړي؟ زه دې ته بس دغه یو چې زه امن غواړم، زمونږ بس دغه کور دی، دغه ته مونږ حال دی. زه به تاسو ته څه ووایم؟ د زړه به زما بړه خو ډېر بوج دی، خو زه هېڅ نه شم ویلی، هېڅ هم نه شم ویلی. بس د دې سره د خدای ډېر خو کړي چې زمونږ کور ته راغلي، زمونږ تپوس یې وکړو، زمونږ دونه ډېرې ته د غربې ته راغلي، او دوی مونږ سره خپل ټیم خراب کړو، او مونږ راغلي او مونږ سره امداد کول غواړي او کوي. نو د دوی ډېره ډېره شکریه او ډېره ډېره مهرباني، او خدای دوی له عزت ورکړي، او دوی له خدای ګینو سپارو. خو زمونږ له دې علاقې سره بیا د بار ځایونو کړی دی، خو د دې علاقې مونږ سره چا دغه نه دی کړی. بس کتونکو دا خاندان دی، دې خاندان سره تاسو مدد کوئ، په خپله به راځئ، د چا په لاس نه، په خپله به راځئ، په خپل لاس به دې خاندان سره مدد کوي. هر څومره مدد چې وي د دوی کور روانول. ډاکټر صاحب خبره چې دوی په سوال عادتونه دوی په خپلو خپو ادرول دي، او د خپلو خپو ادرولو دپاره دوی ته داسې سپورټ ضرورت دی چې دا ګلالي ماشومان راغټ شي، انشاءالله دا به راغټېږي او دا به د دې کور سهاره جوړېږي. او چې څومره مدد پکې تاسو کولی شئ، څومره مرسته تاسو دې خاندان سره کولی شئ، امجي سره، د ماشومانو سره، نو ستاسو به ډېر زیاته وي. او د دې ملګرو هم ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی. د دوی نه هم دا خواست دی دوی ته چې دوی کوم ملګري دي، د دوی چې کوم تعلقدار دي، که دوبۍ کې دي که بل ځای کې دي، چې د هغوی په ذریعه باندې هم دوی سره مدد وکړی شي. چې کوم ځای کې مې ښه د باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.